گھنٹے ستا پا دے دے کے بیو نقشی چاگے کے بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویری دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے آر وقت با دیار تصویر پزڑ کے گردے ستا پزڑ کے بدبل چا تصویر نہیں تاسو پا ایمان ہوئے چی دا اللہ نا خیستا سوکستا ٹول وائے کنا پیدا بشی اللہ چی دا کم حسن انتخاب بیا کرے دے دا جناب محمد الرسول اللہ نا خیستا سوکستا آبلا سنگ مخی چی پا کم مخ باندے خدای قسم خوری آبلا سنگ مخی والضحا واللیل اذا سجا اے زما محبوبا ستا پا دیکھ کلی مخد زما قسم وی توبہ چی خدای پا کم مخ قسم خوری چا بلا سنگ مخ واللیل اذا سجا او ستا پا دی تور ظلف میں دی قسم وی چی پو گوئی خوری کی او تیار جوڑ کی نو ستا پا دی خیستا مخ او ستا پا دی تور ظلف دی زما قسم وی ما ودعک ربک وما قلا ابلا سنگم نو تپ ایمان ہوایا چھے پا بنوٹی عشق ہو دم رمینی چھے ایمان دے ورطا پریخے دے ایمان بنوٹی عشق سرے او دو کسی خانی سرخی پشونڈو لگولی او دلتے سرخی لگولی او ویختیر آدھا سے آگے لیوانے کرے او داغا حسن در سر خیال نشتا چی پکمش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراج تلارو او جبرائیل جنت تا دنن انن ایستو نو جنت کے رناشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی جوڑ دا خدای دیدار دے جبرائیل ورطوئی نا صبر کھاو ویدہ سری ویا آغا مخامخ بالخانہ کی گوری ویداو ویل آغا جنای اخندل چیتی اولی دے نو داغی دا غاخون رنا پا ٹول جنت پریوتا نو ٹول جنت رنا ویدہ سوک دا وستاو مطلب چا اللہ کمی ہوری ورکی دا داغی خدمتگار دا وائیو پختنا وشوا چی دا جنت خوری بچن گئی اللہ ورطوئی نور بے پخپلا ہو گو رئی چرا شیولا وَكَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ دا خوری بپرنگو پا صفائی کے دا یاقوتو دا مرجانو پشانی دا یاقوتو دا مرجانو پشانی دا بچاتا ملاوی گی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پا گناہ قادر گناہ لاس لدرگا او زلکی دلرال چی دا دیب خدای مانا تپوس گئے تیرست شوی چی تیرست شوی اللہ وی چی پا گناہ قادر شی او زمان دا یریا گناہ پریدی دے سڑی تا بزا پا قیامت کے اعلان حکم چی دو جنتا میں ورکا انعام دو جنت دا بسنگا جنت نہیں فیہما عینان تجریان بدی جنتنوں کی با بہترین چشمے بئی جی جنتیان با پا کسنگا ناشتی
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، دی جنتیانو بتکیا والی دس تکیا به والی پاغا فرشونو باندې چې داغه سټ بدش نورې خمونی او بیا وجن الجنتین دان تکیا دیواله دا کیلا خورم د کیلې بوټه برا وګت شي کیلا بس پینا کړي استحله ترو او بچ د اکبر باچا لاټه لاس مخه زوا پخله کې واره انار خورم انار برا وګت شي سپینه کړي دانه وخله کې درته تا به تکیا نوکران بسنگئی د دې جنت نوکران دلته خو نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوږ نه یا بونډې یا څه بلایي دي کنه هغه نوکران وای نوکران د جنت بداسي وحلوا اساور من فضه د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی په جنت کې بسړیم کالیا شي سړی وسقاهم ربهم شرابا طهورا پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي خسته به څومره دا نوکران اوس خو ټول پاکستان کې وګوره چې تا خسته سړی وخایي شته ها خسته سړی شته چېرته پاکستان کې وار یو چې ګوره څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک تشی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والي او اوس مونږ هم ګیره میره ګمنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب ښایسته به څومره یا نوکران الله وایي ښایسته به دومره اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي خادمان د جنت بداسي په هفته کې به امام ترمذي لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي که نه کننګم پارک کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي داسې کې بلا دی دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده یعنې دې ته وګوره د 3 ګزې ټوپی دغه توبره اچولي نو حیران به شي چې دې کې څه شی دی څه مې وي په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته یو جنتي به فوټو راوچت کړي دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به داسې شه زما په دې خبره پوهېږي جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټیم شي الله به ورته وایي خوشحال شوی به یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته وفرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملایکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کړي دا الله او د ملایکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي
نو الله وی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ډیر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي. یا الله دا مزه لا چاته چې راپاسې وای به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي پکار، نه حورې او نه غلمانان او نه څه، خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی. الله به وایي ټیک ده، تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای، دې ته په هفته کې یو ځل، دې ته په پلاني دې پلان. یو جنتی به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هر د ورځې څو ځله خدای ته کوي. یا الله په هغې کې مراوله، یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورته. نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی، او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی. زما په خبره پوه شئ؟ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ، ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړئ چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو. دا سے سجدہ کا یار تھا کہ سر تا دم پتہ نہ لگے. 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے اور رات کے خواب میں بھی تو ہی نظر آتا ہے. جواب دے خبر پوئی گئی؟ د سین حیدرآباد ناغورد یو سڑے ما ته ټلیفون کی، ما ته مولانا صاحب یو فوټو را واستوا. مال زما فوټو څه کې خوار چا خو مولا فوټو ده، نو مولا ګیره به یو وای نه کنه ډېر مې شوق دی. مال ډېر دې زه خوښ یم، ویل ډېر مې خوښ یم. مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. په زړه کې دې چې د چا تصور یې هلته د تصویر ضرورت نه. بیا په عشق کې واورئ 2 درجې دي، یو فراق دی او یو وصال دی. دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه ښیي؟ دا الله پاک څه کمی راځي چې مونږ ته دنیا کې وښیي؟ د اسمان حجابات لرې شي او وایي چې وګورئ دا دی الله، څه کمی راځي؟ ولې نه ښیي؟ ولې؟ ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات دی. نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلي دي چې ما سره به ټول عمر تېرې، دلته دا خوند ځای نه دی، خوند به هلته اخلي. بیا زما په دې خبره پوهېږئ؟ د خوند ځای به جنت. ګوره یو سړی ما ته راغی، صدر صاحب ډډه وه، طبیعت یې خراب دی. یو سړی ما ته راغی، جی کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی. یا جی مرمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او چې دې سر زر کوئ او مرمه به جینۍ سره زما ډېر لو دی. لو دا د کیسنې زامن دی، مینې ته لو وایي، لو زما ورسره لو دی. ما لې ډېره ښه بس واده وشو. رونو مونږ چې د انتظام کړو چې وریجې به داسې پخه وریجې، نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ کم بس چې ډولۍ زما راځي، زه د 9 تاریخ په انتظار یم، وریجې په تندر ولګوئ. نکاح یې ما وتړل. چې ما یې وتړل نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو، ما څنګه حال دی؟
ویلې بس ښه مانو مال څنګه ښه ته خو ډېر ښه ویل خدای دې په تندر لګ مالې چل شه ویلې بس پرېږده مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه ادې مولا واده وکړه که نیویژ نن دی ادې مولا واده وکړه که نیویژ نن دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې والا واده وکړو چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده واده رامنډه که واده رامنډه که مور یې رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاراولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخنوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې پوه چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم ته خلاص کړه پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې عزیزانو اخري کې ما مضمون څه بل خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوم که څه چلو شو ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھے کرسی ہیں اب ٹائم ہے منبر مالتا میں غاڑا خوگی گی کرتے غاڑا میں خوگی گی پہ ایمان درتے ہیں خبری نشم کولے خدا تاسو کی توک بزرگ نازتے چہ زمانہ خبری اباسی زمان دیزانو سوچو کئی دغم وقت د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې یو قوم به دې تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم یې ورته دا څه کوې ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې یو مونږ به تباه کېږو دا دا څه وایي لکه اوس تاسو کې هم دلته په پېښور کې پېښور مړی ملا جړې نه یې لګې وایي اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي پې ښې لګي چې ښځه پې سوداګانې دي هغه د دیګر ملا دشمن شو وایي ګاګ مې خرابوي ګاګ د ستا پلیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دی کشتی جوړوي نو هغې به خندل چې ده ته ګوره یہ بھی کیا کہندے میں کشتی چوسا دے تسی تباہ ہو سوتے تسی نوح علیہ السلام خدا ته وی یا الله دی خو ما پورې خندا کوي الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندای بیا به داسې جاړی چې جړا به هم څوک نشي رکاولی چې طوفان شروع شو یو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي طور غر عمره را پرېوتو یو یو ساس کې او ځمکې به د لاندې اوبه را خارجولې خپل زوی ته یې وویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم سور شه دې کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته هغه وی زه به غر کې پناه والم غره ته لاړو یو سوړه کې ننوتو ځان پسې هغه سوړه بند کړه خپلې تشې متیازې کې دومره لاړې چې دی پکې وکړي خدای کولی شي که نه شي کولی خدای هر څه کولی شي دی خو وګورئ امریکا تللی وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ